حکما لیکي یو حاکم ته یو کس راغی وایي صاحبه د ستا هغه ځوان زوی مړ شو وایي که ژوند و الله به زما دا بل ماشوم را لوی کړي هېڅ خبره الله دې ما ته صبر کول نصیب څه وخت بعد یو بل نوکر ورته راغی وایي صاحبه د تا ښځه مړه شوه وی دی خیر دی بله به وکړه الله به ما ته د بل واده توفیق راکړي کتابونه لیکي څه ټایم بعد ورته راغی وایي د ستا ورور مړ شو نو دوی های افسوس زما د ملا منځ هډوکی مات شو منځ هډوکی مات شو چې زه پې باندې ولاړ یم او ملا مې په نیغه کړې ده دا هډوکی مې مات شو ځکه کس تپوس ترې وکړو چې قربان مخکې د تا زوی و ځوان ته پې خفه نه شوې بیا د ستا بیبي وه هغه پې خفه نه شوې دومره چې څومره ته په خپل ورور خفه شوې بیا زما وروره بچی هم بل راتلی شي امکان شته دی ښځه هم بله راتلی شي امکان شته دی خو ورور بل نه راځي ځکه چې مور او پلار مې د دنیا نه تېرېږي ورور بل نه راځي نو قرآن کې الله ځکه وفرمیل انما المؤمنون اخوه مسلمان په خپل منځ کې وروڼه دي نو دا ورورګیري چې دی دا داسې یو مضبوطه رشته دی چې د دې حیثیت چې دی د انسان په دې ملا کې دا ریړ کې هډې چې ورته وایي دا منځ هډوکی چې دی دې چې انسان سره تعلق دی نو د خپل رور دقسې تعلق دی او قرآن وایي چې تاسو د خپل رور شانته شئ ځکه فقط اخوه لفظ استعمال کړو ما عزتمندو په دې حدیث ته مونږ غور وکړو په دې کې څومره د نصیحت ګلونه مونږ ته پراته دي چې وګوره مونږ مسلمان په دنیا کې د خلکو څومره حقوق پامال څومره د خلکو حقوق وهو الله رب کریم خپل حق معاف کوي خو د بنده حق نه معاف فرمای بنده به درنه چې یو سړی په دنیا کې چې په ده باندې څه تکلیف نشته دی دا د خپل حق نه تر معاف کوي نو په ورځ د محشر خو های نفسي وخت کوي تر دې پورې چې حضرت پاک ابراهیم علیه السلام له خولې مبارک نه به الفاظ راوځي نفسي 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 زما ځان زما ځان